خو تاسو د ناستو مجمع نه یو پوښتنه کوم، هر یو انسان دی اوس ځان سره سوچو کې که مشر دی، نوجوان دی، کشر دی، چاته پته شته دی چې ماله به مرګ کله راسي؟ الموت یاتی بغتتن، اچانک فیصله ده، په ځان به پوه هم نشي او خلکو به دې کټ روان کړي. هلکه دا څوک دی؟ دا خو حاجي صاحب بېګا د شپې وفات شوی و، اوس ما ته ټلیفون راغی، 3 کسه مړه دي، ښه 3 کسه، او ما ته ټلیفون راغی وایي 4 بجې جنازه ده. روزانه زنه ورلتړه صاحبه، او جنازه ده، اوله قبر دی، او مقبره ده، او مړ شو، او وفات شو، او بیمار دی، اسپتال کې دی، تکلیف کې دی. دینا ولې نصیحت نه اخلي چې زه عارضي یم، زه مختصرم؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. زه اصل نه یم، زه نقلم. اصل د آخرت زندگی دا وګوره، نه ختمیدونکې زندگی دا. ستړی به شي، ژوند به نه ختمیږي، ځکه مرګ به نه وي، سخته به وي. ګوره یقول الانسان یومئذ این المفر. انسانان به چغې کې چیرته پټ شو. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. یو برا جمع کے گئے، تیخت زیبا نئی. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. جہنم په دروازه ډېر خلق ولاړي. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. د اهل جهنم تذکری چې کله کیږي کنه، د الله په ذات مې د قسمی، د الله په ذات مې د قسمی، که تا قرآن ویلو او پاغه قرآن د ځان پوهه کو کنه، او تا زمانه په مړه خېټه ډوډۍ وخوړلو، مال ډوم بدل کا. ډیر شدت دی پکې. د ویل شوی قطران، ما تفسیر کتلو چې دا قطران څه ته وایي، لفظي معنا مې وکتله، پوه نشم. بیا چې مې کله تفسیر وکتو د قطران وضاحت لیکلی و که نه، نو قطران هغه ویلي شوي اوسپنې ته وایي چې دا اوسپنې به ویلي شوي. پګلا هوا سیسا، د دې اوسپنې لباس به دې جهنمي ته اچول شي، او هغه اور چې 3000 کاله بل شوی، دنیاوي اور نه. او صرف دیزی پورې نه قرآن وی وتغشا وجوههم النار، په دې مخونو به دا ویلی شوی اوسپنه واړول شي. دلته لباس د کپړو دی کنه، هلته به لباس د ویلی شوی اوسپنې. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. دا هغه حقیقت دی چې قرآن ویلی دی، موږ ته پته نشته. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ولا تحسبن الله غافلا. کته د بوټ په بازار کې ناسه او ظلم کې الله وی نه ستا رب تعالی غافلا. نه کته د شپې په تنهایی کې ظلم کې ستا رب تعالی غافلا. نه کته منځ اهتمام نه کې نو ستا رب تعالی غافلا. نه کته سره د چا حق دی او تی نور کې په زور د تی نیولې دی نو ستا رب غافلا. نه ان بطش ربک لشدید ان اخذه علیم شدید. سخت خبری دی، هیڅ پته نه لګي. واپس شي خپل الله ته واپس شي. اے د رب د صلح نه بغیر دا خبره ګرانه ده. رب سره به صلح کیږي نو کار به اسانيږي. چې رب رضا شي ځن کدن به اساني، چې رب رضا شي قبر به اساني، چې رب رضا شي روز محشر میزان پولیس رات با آسانی. الله دې نکي چې الله خپشي چرته بس. دور په دې خیال چې تقریر او بیان دی د جمعې ورځ د بز جمعات لاړم او تقریر مې واورید. سوچو که الله خپي دا خوشاله کا
کله خپې دې خوشاله کا وګوره د خپل صحابه زندگی صله رحمی ختم شوه دا رحم ختم شوه سبب په ګنټو یو سړی ته مینت کوا الکه کور لدل راغله دی سوال درته کوي خیر دې معافي کا زړی سخت شوه دی سبب نیلسن منډیلا د ساوث افریقې پریزیډنټ صدر دی ښا او دغه ساوث افریقې په جیل کې و څوک د خاورو ایرو پورته کې تخت ورکي او کله کله د تاجدار خاورې په سر شي د جیل نه راوچت کو د هغه ملک باچای کو صدر شو پریزیډنټ دی سړی یو ورځ سحر کې داسې په واک باندې روانو خپل سکیورټي ګارد ور سره یو اوټل ته ناشته د پاره تاو شو چې لګه ناشته وو په دغه اوټل کې مخ کې نه په ټیبل باندې یو سړی ناستو د ناشته اډر ور کړې ده خو ناشته ور لانه دراوړې او ناشته کله چې دی ورننه وته نو دغه سړی د ولیدو نو دا سکیورټي انچارج ورپسې ورولېږه چې دته وایي چې دی خو راشه او موږ سره ناشته وکړه سړی چې کله راوستو ځان سره په ټیبل باندې کېنو نو دغه لاسونه رپېدل لاسونه رپېږي ټول لچېږي ناشته کوي خو لاسونه رپېږي او یریږي زر چې اوس کله یاس کله نس کله خو بس اوچت شو منډې کړې د سکیورټي انچارج د نیلسن منډیلا ته وویل وای دا سړی بیمارو ګوزن یو بیماری ده د لاسونه رپېږي وای د باندې هغه بیماری وه هغه ورته وی بیمار نه و دی ما نه یریدو چې دی ما قتل نه کي دی یریدو چې دی ما ټوکړې نه کي حیران و وای دا ولې هغه ورته وی زه چې کله په جیل کې هم کنه نو د سکیورټي ګارډو او د په ما باندې ډیوټي وا وی دوی به زه دومره ووالم چې زه به بېهوش شم میں نډال ہو کے گر جاتا تھا زه به پرېوتم بېهوشه به هم تکلیف کې به هم دومره به ووالم دومره سزا به یې راکړه وی په دغه تکلیف په دوران کې به ما دته ویل چې ماله لږې اوبه راکړه وی دی براغه او مال به په سر باندې میتیازې کولې هغه ورته وی صاحبه چې دومره ظلمونه در سره کړي ته اوس بادشاہ او سړی دې په ګوتو راغې دا سرمن باندې تی بازلې و ټوکړې کړې باندې نو ولې دې داسې پرې خودو هغه ورته ډیره تاریخي جمله ویلا زما ټوله خبره د دې یوې خبرې د پاره ده چې دا خبره زمنګ سمجھ تراشي غیر دین نه مسلمان نه ده خبره واورا کوم قومونو چې ترقی کړي دا اسې نه کړي الله دې وکړي چې موږ به خبره پوه شو مشر دی پریزیډنټ دی صدر دی ښا هغه ورته وویل خپل سکیورټي انچارج دا وایي په کم قوم کې چې صله رحمي نه وي په کم مشر کې چې د معاف کولو صفت نه وي هغه قومونه ترقي نشي کولی